یهودو هغوی ته د دې خبرې وضاحت کول مقصد و چې ستاسو آبا او اجداد د الله د پیغام، د الله د کتاب، د الله د پیغمبر تکذیب او انکار یو کو نو څرنګه د عذاب مستحق وګرځېدل. لہذا ای یهودو تاسو هم د وخت د پیغمبر تکذیب مکوئ، د الله د کلام قرآن مقدس تکذیب مکوئ، د دین اسلام په مقابله باندې مه راځئ. یعنې هغه شانتې به هلاک شئ څرنګه چې ستاسو آبا او اجداد هغه هلاک کړی شوي. اوس په دې ځای کې بظاهر باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او په حقیقت کې دغه کفارو ته او منکرینو ته خطاب دی. کچره تاسو په دې کتاب باندې شک کوئ نو تاسو کې د خپل هغه مشرانو نه، اهل علمو نه چې چا تورات، انجیل او مخکینی کتابونه لوستلي دي، نو په هغه کتاب کې د قرآن کریم ذکر، د نبی آخر الزمان ذکر او د دې آخري امت ذکر، د دې آخري پیغمبر ذکر، دا هر څه تفصیل سره په هغې کې موجود دي. نو د شک کوونکو نه مه جوړېږي او د هغو خلکو نه ځان مه جوړوئ چې کوم خلکو د الله جل شانه د آیتونو نه انکار کړی دی او نقصان کې پرېوتي دي او پاتې شو چې کوم د ضدي او عنادي کافران دي. د دوی د ضد او د عناد د وجه نه، د دوی د غرور او د تکبر د وجه نه الله رب کائنات دا فیصله کړې ده چې دوی ته به هدایت نه ملاوي. او که دوی هر قسمه معجزات وګوري، هر قسمه علامات، نښې نښانې وګوري، دوی ایمان نه راوړي تر څو پورې چې دوی عذاب لیدلی نه. مثال د فرعون او د هغه د لښکر، د هغه مثال مخې ته موجود دی. الله رب کائنات ډېر هر څه ورکړی او ډېر زیات ډیل او مهلت الله جل شانه ته ورکړه. د حضرت موسی علیه السلام د بددعا چې د دوی د هلاکت دپاره بددعا وفرمایل، د هغې نه بعد هم 40 کاله الله جل شانه دوی ته مهلت ورکړه. خو د دوی هغه غرور او تکبر او کبر دومره انتها ته رسېدلی چې باوجود د دې نه چې هر قسمه معجزات وکتو او د هغه معجزاتو په مقابله کې چې دوی شکست فاش وخوړو او د هغه معجزې مقابلې دپاره کوم افراد دراوستي هغه خلکو حوصله وبلله او مسلمانان شو او هغه ټول حقانیت په خپلو سترګو باندې لیدو کتو نه بعد صرف او صرف د انا او د غرور او تکبر او د کبر او د عناد د وجه نه چې کله دوی ایمان را نوړو نو الله رب کائنات بیا قانون دا دی، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. بیا الله تبارک وتعالی په زړونو باندې مهر ولګوي، د په غوږونو باندې او په سترګو باندې پردې راواچوي، بیا حق نه ویني، حق نه اوري او حق نشي ویلی. نو فرمایي بظاهر باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او په حقیقت کې دغه کفارو ته خطاب دی، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په شک کې نو، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بل ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي قرآن مجید فرقان حمید کې قل ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه که چېرې تاسو په شک کې زما د دین په باره کې، دا دین اسلام دې ته دین اسلام شریعت محمدي وایي، د الله محبوب پیغمبر د ایمان او د تقوا او د توکل او د یقین په آخري مرتبه باندې او د هغې نه اوچته مرتبه د بل چا کېدی نشي. دا څنګه کېدی شي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام د دین اسلام یا د یو شرعي حکم په باره کې څه شک وي یا تردد وي یا شبه وي، دا کېدی نشي. دا بظاهر باندې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذکر دی، اصل خطاب هغه خلکو ته دی چې کومو خلکو په قرآن عظیم شان باندې شک کو او د کومو خلکو چې د الله په کلام باندې شک کو. فإن كنت پس کچریتی فی شک پشک مما انزلنا دا کتاب نه چې نازل کړو مونږه الیکا ستا طرف ته، فاسأل الذین نو تپوسو کا کسانو نه یقرؤون الکتاب چې لولي کتاب من قبلک د تا نه وړاندې، لقد جاءك الحق یقینا راغلی دی حق قرآن من ربک ستا د رب طرفنا، فلا تکونن پس مه کېږه ته من الممترین د شک کوونکو نه، ولا تکونن او مه کېږه ته من الذین د هغو خلکو نه کذبوا بآیات الله چې دروغ وګڼل آیتونه د الله، فتکون پس ته به شي من الخاسرین او د نقصان موندونکو نه. ان الذین بشکه خلق حقت علیهم چې ثابته شو په هغوی باندې کلمت ربک حکم ستا د رب، لا یؤمنون ایمان نه راوړي، ولو جاءتهم او کچرې راشي دوی ته کل آیة ټولې معجزې حتی یروا العذاب الالیم تر دې چې دوی وګوري عذاب دردناک. اگر که دوی ټولې معجزې وګوري بیا هم چې دوی ته د ایمان توفیق نه ملاوي. نو معلومه شوه دې آیتونو مبارکونه یو مؤمن مسلمان همیشه خوف خدا، للهیت، تواضع، عاجزي، انکسارۍ سره به وخت تېري. داسې نه چې د ګناهونو په وجه باندې په زړه باندې زنګ لګي او لګي دومره حد ته ورسي چې بیا دا زړه د حق قبلولو د صلاحیت نه محرومه شي. څرنګه چې حدیث پاک کې راځي چې کله یو انسان یو ګناه وکړي نو په زړه باندې یو تور داغ ولګي، توبه استغفار سره هغه داغ میټو شي، او چې کله توبه استغفار ونه کړي او په مخه لګي ګناه کوي نو ګناهونه کوي نو هغه زړه باندې هغه تور داغونه زیاتېږي تر دې پورې چې زړه تک تور شي او بیا په دې زړه کې چې د حق قبلولو صلاحیت پاتې نشي او بیا په دې زړه باندې مهر ولګي د معصیت او د نافرمانۍ
او بیا په دغه انسان باندې نیک محفل بدلږي او په بد محفل کې چې دغه خوشحالي او بیا دغه روح ناپاک او نجس شي د ګناه او د معصیت په ځای کې خوشحاليږي او د الله د دین او د پاک مجلس او د پاک محفل نه د خوف او یره محسوسي او د نیک اعمال کول او د داسې شي لکه چې اسمان ته ختل چې څنګه مشکل دی او ګناه ورته آسان شي د نیک هدایت ورته نه ملاويږي ګناهونو طرف ته چې دی زور کوي او په د باندې چې دی نفس اماره هغه غالب شي ان النفس لاماره بالسوء د انسان نفس ډیر زیات ګناه طرف ته راخون کړي نو ورو چې کله انسان د ګناهونو کثرت کوي او په ګناهونو کې مخکوالي کوي توبه او استغفار او ندامت او پښمنتیا ورسره نه نو داسې وخت راشي دا ګناهونه دا په زړه باندې حاوي شي او بیا داسې وخت هم راشي چې الله تبارک وتعالى بیا فیصله وکړي د انسان په باره کې ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون دي خلق مبارک الله تبارک وتعالى فیصله کړي به ایمان نه وروړي ولو جاءتهم كل ايه اگر که هر قسم معجزات وګوري الله تبارک وتعالى توفیق د انسان نه واخلي وما توفيقي الا بالله چې کله الله رب العالمین موږ او تاسو ته نیک عمل توفیق راکړي نو پکاره چې دوه رکعات د شکرانه ادا چې کله رب کائنات زموږ د تندي او خپل ځان مخ ته چې دې ټټ کی او د سجدي توفیق راکړي نو د الله رب العالمین شکر ادا کو پدی باندې چې الله ستا لاکھ لاکھ شکر ہے چې تا ماته د خپل عبادت توفیق راک میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں انسان په خپل خوخه باندې هیڅ یو نیک عمل نشي کولی او په خپل مهارت او په خپل کمال باندې کچري الله تبارک وتعالى انسان خپل نفس ته حواله کړي نو به انسان هیڅ یو کار نشي کولی چې څومره نیک اعمال کوي محض د الله رب العالمین فضل کرم او احسان او دغه په توفیق سره